ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست ستاسو په خدمت کې د روجماتي نه یعنې د افطارۍ نه لږه شیبه وړاندې حاضرېږي او خبرې اترې در سره کوو چې د خانمۍ پولیس ته نن یو دوه غلا واله شوي دي غواکاره واله شوي دي او د خانمۍ خلکو نن چې کومه د بهادرۍ مظاهره کړې ده ظاهرشاه چې یو سماجي کارکون دی سیاسي کارکون دی د هغه سره د کلي خلکو نن دوه ماشومان اغوا کېدل او چې اغوا کېدل نو پین موقع په دوی راغلي دي او کسان یې رنګ یې خاتو نیولي دي. راځئ د دې ظاهرشاه دا خبرې وورو بیا راځو پې. دا نن چې کومه واقعه وشوله په عظیم خان پل کې د خانمۍ تاڼۍ حدود دي یو کس دی او هغه چې کوم دی په دوه ماشومانو باندې حمله کړې ده. یو جینۍ دی یو ماشوم دی او د هغه د اغوا کېدلو یا د تښتولو یا هر قسمه یا د ریب هر څه دغه چې کوشش یې کړی دی خو دې کې چې کوم د خلکو توره کړې ده نو اواز شوی چغه شوې ماشوم یې چغه کړي کوره خلک راوتې بیا سړی مخکې منډې واللې. د حبیبزو په جومات کې موږ ټول جمع سلام وغورځېدو چا خبر وکړو زموږ کلی هم ټول راووتو خو دغلته یو کس هغه ډېر نرتوب وکړو د کس لاس کې چاړه وه او د ماشوم په خوله باندې لاس یې میښی او ماسک یې اچولی و. خو بهرحال زمونږ د کلي خلکو د علاقې خلکو چې کوم د عظیم خان پول او د حبیبزو خلکو چې کوم د نیر دغه خلکو هر ټول شریک راغونډ شو او هغه چې کوم د کوم کس و هغه یې ونیو او موږ بیا تاڼې دې فون شوی دی او ایسوچو او د هغه عمله راغله او هغه ته چې کوم د علاقې کس حواله کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو عبدالله اکبر نوم دی په جمع ولاړو ما د ماسپښین د مونځ دوه درې ځله ټیلیفونونه رال خو په جمع کې خو چې څنګه جمع ما سلام وګرځېده نو زر راووتم او ټیلیفون مې هم کړ. سجاد نوم یې ولک دی زموږ د کلي دی هغه ماله دغه راکړه چې موږ دوه درېو کسانو یو کس ونیو ماشوم یې تښتوله او ګرفتار کړم دی تاسو راوځئ. د هغې نه پس موږ راووتو ما بسم الله سکو ته ټیلیفون وکړو بسم الله موږ سړی ګرفتار کړ رام وستو او بیا بسم الله سکو راغی عوام خو ډېر تشدد کیو هغه باندې هر قسمه د حرکت دغه کاوو چې خو موږ دا دغه وکړو چې په حفاظت کې دا ماشوم والو پولیسو ته یې حواله کړو نو موږ راولګېدلو پولیسو ته مو ماشوم حواله کړو. اوس هغې کسانو هم بیان ورکړ چې د کومې ماشوم تښتو هغې ماشوم هم بیان ورکړ چې کومه ماشوم یې تښتوله هغې هم بیان ورکړه او یو ماشوم هم. اوس دا موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې دغه سړی که چا پرېښود او څه دغه وه نو بیا به دا عوام چې کوم دی ټول راوځي او بیا به رول بندوو ځکه چې رنګ یې هاتو دا سړی ګرفتار کړی شو او پولیسو ته موږ حواله کړ سره د چاړې. نو چې پولیسو ته مو حواله کړ دا کار اوس د حکومت دی دا قسم ماشومان تښتي او بیا د هغې نه ګردي وباسي او هغه ګردي خرڅېږي. نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا قسم کسان بالکل پرې نه دی او په ده چې کوم جرم لګي او کومه دفعه پرې لګي هغه فرد جرم په ده باندې عاید کوي. بالکل انشاءالله. کتونکو تاسو د ظاهرشاه خبرې واورېدې. دوی په دې خپلو خبرو کې وایي چې موږ دا کسان ونیول د خانمۍ پولیس له م ورکړل خو د خانمۍ پولیس چېرې دا کسان پرېږدي نو موږ به بیا د خانمۍ د پولیسو ګیراو کوو. دې کې د پولیس هیڅ قسمه کامیابي نشته دا خلکو نیولې دي چونکې د ډېر وخت نه په دې خانمۍ کې داسې لومبنۍ پیښه نه شوه چې دغه ځای نه ماشومان اغوا کېږي. تاسو به دا خبرې اورېدلې وي چې ځای په ځای ښځې ګرځي سړي ګرځي ماشومان اغوا کوي. په عین موقع باندې دغه کسان نیولي شوي دي او دا دوه ماشومان یې برآمد کړي دي. دا یو ډېره ښه خبره ده چې د خانمۍ خلکو ته زه په دواړو لاسو سلام پیش کوم چې ډېره د بهادرۍ مظاهره یې کړې ده. اوس د پولیس کار دی پولیس وایي چې 365 A کې پې پرچه کټ شوې ده ټیک ده صحیح پرچه ده خو تفتیش پکې داسې پکار دی چې دا د عمر دپاره په دې جیل کې پراته وي نه چې دا بیا سبا روزي. نو دا څو خبرې مې سره شریکولې پولیس ته دا وارننګ هم دی خو چېرې دا کس تاسو په ضمانت پرېښوده دا کم کسان چې تاله د کلي خلکو درکړي دي نو د کلي خلکه به راځي او بیا به نقصان کوي. نو د نقصان نه د بچ کېدو دپاره صحیح کار وکړئ خپله قانوني کار وکړئ او دا کسان چې کم دی دې ته چې قرار واقعي سزا ورکړي شي داسې تفتیش وکړئ. ډېره مننه.